बोला دا واقع موږ پرون ویل دا خو دې کې صداسي مسائل دي چې پرونه واقع کې نو ابو رافع عبد الله ابن ابي الحقيق يهودي دغی وجلد پارا عبد الله ابن عتیق رضی الله تعالی عنہ سره د سمرګورو نه پیغمبر علی السلام لګلو حاصل داد چې ډېر په چل سره او په یو زبردست تدبیر سره ابي رافع مردار کا دی روایت کې هم جاری ذکر دی چې څنګه مردار کړو پرنی روایت کې چې کوم طریقه وا نو هغه طریقه دلته دا خو لیک تفصیل دی البته دا معلومه ده چې ابي رافع کوت عبد الله ابن عتیق دنه شوی وو خو څو دنه شو څنګه دنه شو دای پورا تفصیل نو په دې روایت کې دا تفصیل دی چې دوی ماخام ټیمو او دای دا خرونه او قچره چې کوم دا بډیر شي ناغه چې چرته دن نتلی دي نستبل کې چې نوکر شمار کړی دي انو ایږي یو خر نو داخله بار راوتی دي چې الکه خر روکته خر پسې ګرځي تیار ده او ځان سره لاس کې ولټکې نیولا ابي رافع عبد الله ابن عتیق زم ور سره شو ابي سره ګرځم چې خر چرته دي خر چرته دي خر کم ځای کې دي خر کم ځای کې دي تا کله ورته او ما مکم پټ کړي وقفیم می پټې کړي په دغه وخت چې کله داخله ټول دن نتل نه یو خوا کې صادر چې مزار راون غوسته کې ناسوا یا چې دوی به دا خیال کې چې شپه د قضا حاجت کې دربان چې چې لکه شابه کنه زر شاه تا کله ورته دن راځي کې زور بندو ما بزوم دن نشوما او بس هغه ځکه کې ناسم ته کم ځکه خرونه تړلو زموږ وطن کې ته باندې وي او دلته ته خلک طبل وي هزارې په اصطلاح کې ته باندې وي که کم کې ساوري ماوي خلک سړي د کور نه بهر غوجل ته کوم وطن نه ایران نظم دي اتن هزارې وی هزارې اصطلاح چې کوم ده دا جدا ده کنه وہی عجب زمین ہے زمین ہزارہ جب بھی اس نے مارا تو سید کو مارا تا خیال دے ورته کنا انو غوجل باندې نو دې په غوجل کې ناشته او دغه دربانچی کته چې دې چابيان چرته دغه نه بعد کم دې دا ابي رافع روټه چلے دا روټه خوړه بیا غب شپ چلے دا بیا خلک تن لاړو زم دغه ناسما چې خو حدث الاصوات خاموشي شو سناټه شو ارزه پاسې نو او اسلامه ایو دروازه کولاوله بیا بشانه بندولا وغیرہ وغیرہ بیا تر سره ورسېدم او بیا چې سکار پرم شو هغه نن شوی حدثنا احمد بن عثمان قال حدثنا شريح قال حدثنا ابراهيم بن يوسف عن ابي اسحاق رضي الله تعالى عنهم قال سمعت البراء مورد البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال دي باس رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ابي رافع عبد الله ابن عتيق دغلو د مردارولو د ابو رافع تا عبد الله ابن عتيق وعبد الله ابن عتبة اور عبد الله ابن عتبہ رضی اللہ تعالی عنہم فی ناس معهم فیوډل سره چې دوی سره وو عبد الله ابن عتیق عبد الله ابن عتبہ او معاوض ابن سنان عبد الله ابن انیس اور ابو قتاده ساشیل کړي دي فانطلقون دوی روان شو حتا دنو من الحسن چې دوی نږدې شله د ابي رافع قلات او بنگلیتا فقال عبد الله ابن عتیق خپل مرګرو ته کوسو انتم تاسو ایثار شه دلتا حتا انطلق انا ذلار شما وانظروا ذو ګورم سورته حال ته سده
قال عبد الله ابن عتیق وی فتلطفت ما نرمی وکړه حیله او چلو ک باندې وکړه در باندې سرا ان ادخل الحسن چې دې معنی ته دنشم دبی رافی دی بنگلی ته دنشم دې ما څه چل چل شروع وجدن نشم ففقدوا حمار لهم دوی رک یو خر خپل ورنه ټول دن راويستل چې شمار یو دوا درې څلور یو خر پکې نو مالوی چې خرونه ډیرو قال دي فخرجوا بقبس يطلبونه او طلبي بقبس وشغله د اور سرا زم وطن کې وتا په بل لیت کی سره وي بل لیت کې دا اوسلا بیٹریان دي کنه په خوا به ځنګلو کې بعضی داسې لرګي چې اور والی به امري نه اگر دا نختر او غوړ لرګي وي دا به بلار بچتل نه لرګي به بل کړو باغی پرانا باندې بخلق کړ مګه په خپل داسې سفر کړی په بل لیت کی سره ته لیت کې وای ته نه وای تو خبرې کوي مړ یطلبون چې دوی طلب د خر کو چې کوم ځکه د اخر قاضي خشیت وان اورفا وی یریدم چې دا او پی جنریشن قال دی عبد الله بن عتیق فقط تر اسی ورثلی ما خپل سر او خپل پی پټکری وجلست یوځګه کې ناسم کانی اقضی حاجتن ویا کې زه حاجت انساني ادا پورا کوما ازو کې دې نه شو کنظام صادر واچو چې پټ شو نو دا ټول خلق لال خر ورته ملا شو دن نشو نو دا دربانچی شو نو ور شاته ولاړ ور بندو چې قتل مقام صادر کې ودناستم دې دا کار چې دا زمون دا مزدورانو نه یو کس دی نادا صاحب الباب आवाज وک دربانچی من اراد ان يدخل هغه سوچ اراده کی چې دې سنتدن نشي فليدخل قبل ان اغلقه ودن نشي دې معنی ته مخکې دې چې بندکم ودخلت نزدن نشم ثم اختبأت بیا میزان پټک استباء پټول بیا میزان پټک فی مربت حمارن هغه غوجل دخرنو کې په باندې دخرنو کې تیشوا مربت هغه زید تړلو یعنی غوجل عند باب الاسن خو کې د دروازې د معنی معلومه شو چې دا غټه قلاوه خدا ساوري چې کوم دین دا بدبوئی وي مچاد غشان مشان خارشنه مارشنه کوي دا بالکل د ور سره غوجل جوړه کړی و فتعشوا عند ابي رافع خرج مشو د ابو رافع څخه تالی چټي د ماخام روټه او خوړه فتعشوا د عشان دی د ماخامي روټه وتحدثوا خبر کولی حتا ذهبت ساعه من الليل تبدی چې تیر شو یو لوی صد شپینا یو صد شپی لاره ډوړې خو ما خام نرستو بیا غب شپ لگاو کنه دا دنیا پرس خلک چې نو دوی خدای مجلسونه غپونه وغیرہ وغیرہ دوان اوري او ټي ویانه ګوري او نور ځکه غپونه مپونه ثم رجوا الى بيوتهم بیا داخله خپل کورونو ته نو فلما حدث الاصوات فلما رجو جزاك الله فلما حدث الاصوات هر کله چې چوپ شل خاموش الاوازونه حدث الاصوات اثر کې د حدث الاصوات په عرف کې ابتدی اطلاق کیږي د سوالو کجاوي چې کله دا کجاوه په سورلې وي او سورلې روان او چني کړچ کوي او چې کله دا سورلې کې نه کجاوه کې دي حدث الاصوات شرینکار ختم شي وی حدث الاصوات هر کله چې چوپ شل اوازونه د خلقو بالکل شپه پاکه شو سناټه شو ولا اسمو حرکتا او معنا اورید حرکت تجا د سنت لو حرکت आवाज نو بالکل خاموشی وا وخرجتو زرا اوروغنه دی غجل نراوتم ورایت صاحب الباب
او ما مخکې لیدلو معنا بکای او ما مخکې لیدلو دربانچی حیث وضع مفتاح اسنے چې دې اخوی چا بیان د قلا فی قوت پر روشندان کې اصل علماء چې قوت روشندان ته وایي په دیوال کې هغه څه ته چې هغه نه هوا راځي او دلته نه مراد کوی نه تاخ دې تاسو فرمایو چې سره اغالی قوت تن کی خو په کندی تا چولو عدل ته قوت نو اس اشکال نشته حاشی تطبیق ذکر کر دے الکا وا سشو تاکو اپتا کی کنڈوا نو هغه تا کی چې کومه کنډوا هغه کنډې ته چابیان ژوند کړی نه فاخذ چابیان می واغسی ففتحت بی باب الحسن اما کلا کو په دې سره دروازې د حسن قال عبد الله وی قلت مازرکی ودا معنا بکه قلت مازرکی ان نذر بی القوم کہ چرے پوش پما باندې دا قوم نذرا د انذار نه او په معنا د علم سره دی مازرکی سوچو کہ ان نذر بی القوم کہ چرے پوش پما باندې دا قوم القوم الف لام عادی قوم د چا د ابو رافع کہ چرے پوش پما باندې دا قوم ان طلقت على محل زبروان شم فاسانه او بوزم انطلقت او بوزم دې محلنا على محلن فاسانه سرا اګه دروازه کولاولا بیا به شان بندولا بل به کولاو کړه طالب داکړه بیا به شان بند کړه مطلب داو چې چرته خلقو سپشور شغب کې پتو چې دنه سوق دی دوی چې سو دا دروازې کولاوي را کولاوي زبته تخصیص درې ان نذر بی القوم کی چرے پوش په وجود زما باندې دا قوم تو ان طلقت علی محل زب اوزم دی محلنا په اسانه سره نه یاد شو ثم عمدت الى ابواب بيوتهم بیا ما قصد کا دروازو د کورونو تا فغلقتها عليهم تا دروازې ما په دې باندې بند کړې من ظاهر د بارنا بار طرف نه کنه ورچ کولاو کې دن نزي د بار نه بند کی ثم سعيت الى ابي رافع بیا او ختم ز په طرف د ابي رافع فی سلم فسیړې اندر پایا معلومه شو چې د دې کور نور بارو پدیم چت کیو تو سلم پیجنې کې سیړای و ته سو کې اندر پای ورته وي فیصل بیت مسلمون چې قتل منه کمرا د بیرا پیچوا هغه مسلمون تک تور او دې تیرینا لیټ پکې بندو تیار وا قد توفی سراجه مټاو کړه شو مړ کړه شو دای دیوا بل مړو فلم ادري نزنم وانا شما چې ان الرجل دا ابو رافع دا سره چرته ده ما وی یا ابا رافع आवाज میں بدل کا ما یا ابا رافع قاضی من هذا سو کے ہوئے دیوا کی دی کمرے تراله سو کے نو فعامت نا وصوت ما قصد کدتو فطرف سے आवाज واضربو چې او وهم دلرا وصاها انو دی چیغه کړ چې ما ولا یو گزار راواچو کنه نو خو خوشه خو چیغه کړه فلم تغنی شیئن زما دی گزار فیدرانه کړه ماته دی یو سیز مانا او خو می وشته خو دی گزار چې فیدرانه کړه مانا سره مړ نه کړه پته نشته لاسو لګی د پاندایو لګی دا اوسو لګی دا اوسره ژوندې د خبرې کوي ثم جیتو بیا بارو تخته دا بیا را لمکانی اوغیسو گویا کې جزد دې امداد کوما ځان د چل تدویر لګنه الحرب خدعتن چل معنا بنا کې جنگ تدبیر غواړي دې بارو تخته بیا راغی وای بارا په سوچ نوای आवाज بالکل بدل کا کانی اوغیسو گویا کې ز امداد به راځه فقلت ما ورته مالک یا ابا رافع وغيرت صوتي ما سوچ لتاله اے ابا رافع زمنګ مشرا
आवाज में बदल करो सब ये मरकेरा की बता से आवाज बदल के जब पता बना लगे था मोबाइल की आखा को मूलियान सर चलू न गुस्ता कर होता अरमम आवाज बदल करो फकाल माती अला उअज्जिबु का आया ताजुब की दीवाना चुम ले उम्मी कल वैलो ताद मूर्द पार दियाला कतवी ताजुब की दीवाना चुम ता मूर्द मरशी घर कदिशी दखला लिया रजुल रागले दे मा सखसो का फजर बनी बिसैफी पुतुरी वहले मा सोक रागले दे पुतुरी विश्ते मा मूर्द मरशाडो संग सुकी दारान ये दास रे संग रागे काजी फामितु लहु एजन ब्या में और पसे कस्तो का फादरिबु खराचियो गुजार बलहुमा फलम तुगनी शयान ब्याम पूरा नश फलम तुगनी माना काफी न शमाल यौसिजना मानत फलम तुगनी शयान पेदरा नकड़ा मात दी गुजार सुशे मान दा गुजार नफमन साबित नशो बल से बोलो विश्व को मर न दे सट पाती दे बचाव शिवे दे फलम फसाहानु दी चिगकड़ा उसको खूब शिवे दे चिगकड़ा व काम आलू और पास आल दे दे बच्ची मरा पास और खजम रा पास रा वही सूझ लो वही सूझ लो वही सूझ लो नजफार तख्तिदम सुम जीतुन ब्यार आलम दन्ना वगैर तो सोती अमावाज बदल कर के है अतिल मुगीसी शान है अत फरियाद रसी का उनकी महसूस लोए दूधी दास दासुकम चाहो हले होए और दासूक दे होए दासूक दे जालिम चिरागल दे हैं पदी कैफियत पर गैर तो सोती जुमे कतल इजा व मुस्तलकिन अला जारी सड़े तुनिस्ता प्रोत बमला बांधे दास प्रोत बमला बांधे फआजाउ सैफ फी बतनी नुके में खुदा सुक दतुरी पखेट दे के मुसम्मा अन का फिर ओ आले व्याज पे सोशम रावास तुम पदी बांधे सोशम का ना पदी तुरी बांधे ज सोर शुमा दस में पे होकर रावाड़ दंपति तुरी हत्ता समेत सोतल आजमे तरदी चमा करप वारिद अडू की वा मृद आवाज अडू की दमला उसको मर दे उस सब की सपाती सुम्मा तीखा सुम्मा खरज तो दहिशन ब्यावतम दे कमरे ना खौफ ज्यादा दस वतों में कहना दस दो बुखारी बेवीली ना पैदा देशत गर्दी तो बुखारी बेवीली ना हा खरज तो दहिशन हत्ता अते तो सुल्लमा तर्दी चिराल में पोड़ा था उरीदु अनजिला मा इरादा कोला अनजिला कुशम फअस्कत मिनहु निजाम गज़व दे देना मा चिदा आखिरी पोड़ा दा पके नकार फन खलात रिजलीन ओवत अखपा जमा उस अलता परम तावीलु च माता शव पांडा जमा चलता हुई फन खलात रिजली बेजैश व अखपा जमा बेजैश व अखपा माता शव अखपा रिवायतों के तारुज थे मुआशी जिक्र कई ची तदबीक आसान थे मुमकिन था कि यौ देना माता शो अब्बल देना हुआ था दा जोड़ी कन दखपी दा जोड़ा पांडे चिखलासी अखपा कुंदा चिदा जी जन अखपा हुआ था बेजैश हुआ दिल तो अखपा बेजैश हुआ फर्म ताजूरी ची पांडे माता शो पांडे माता शो अखपा बेजैश हुआ देखिए सुनिए द्वारा कारो और या दादी चलगा दखपी वतून ताबीर पर मात सर कर अखपा में मात शो यानी हुआ था या अखपा वतलिदा खुदी ताबीर परनी रिवाज की ताबीर शो पमाती सरा और तो वतली आया मुमकिन दची पंडे मातशी अखपा बेजैशी पास सब तो वो पट्टी में उतरला तो माते तो स्वाबी ब्यार आलम अखपल मर गुरु सरा आह जोलो जो गुड गुड रात लमा आह जोलो
حاجل ویل کی ګډ تا چې ګډ راځي لکه پټو پونو ټوپونو کنه اگر چې ستا خو یوي نو په یو خپل د سره پاسي چې تیر اخیاسي په خوا طالبانو څخه کو کنه چې څخه به دي کړی کنه انا هغه څه چې سره کوي یو خپل چې نیولي او بل خپل باندې ټوپونو په ټوپونو اجلو ټوپونه به می وال په ټوپونو باندې لکه چې ګډ راځي فقلت ما انطلقوا لا شيء مرغرو فبشروا رسول الله صلى الله عليه وسلم زیر ورکه نبی علیہ السلام تا فإني لا أبره زبا مشدل تیما حتی اسمان نایتا تردی چواورم آواز دا خبر ورکه انکی پا مرگ دی سرا لازم تسلی نکی خواه سوچ ما اعلان دا مرگ نی اوری دی زنر آزا تاسو زائی فلما کان فی وجه صبح حرکت شو پا مخ دا سبا یعنی سبا کی دن کے شو سایدن نایتو او خط آواز ورکو انکے دا مرگ ایدا دا وجه چاب دا مرگ آواز ورکو دا غٹو خلقو سزیونو بو قلاغانی بوی قلا پا چپ بو خط بارا سرطا التن بے آوازو کے ضروری اعلان واورے اسلام کیم پڑھ دے سایدن نایتو او خط پا برا آواز خبر ورکو انکے دا مرگ فقال انا ابا رافی خبر ورکوم تاسو ته د مرګ د بارافی قال جی فقمت نز پاس دما امشي روان شم ما بي قلاباتن چنو په ما باندې اثر د درد اوس دې حدیثو د پرنی حدیثو اشکال دی التوی چې لاړم پیغمبر علی السلام ته په پیغمبر اسلام چې زما پاندې مسکران درد ختم شو او دلته وی چې زه روان شوم لا نبی رسول الله رسیدل نه دي او ما بي قلبت په ما هیڅ اثر درد نو علماء محدثین دا جواب کوي ممکن دا چې الله دی وکي عادي طور سره اثر د درد دینا چپ کړو دوی خبره خسته دا چې چونکه د ابو رافی د مرګ आवाज واورید نو سره خوشاله شو زبر خوشاله شو چې بیا په دې درد ډوپېدنه سړی چې خوشاله بیا په لوګي در باندې نه کنه او چې خفای بیا معمولی خبرې باندې پریشان دی وی فادرکت اصحاب یا زما مرګیر خرور وتل ازغه بتیدتلم چې ګورن مرګیر په لار کې مونږ آی ما ته ځانې رسیدلی نه مبارک شه سره مردار شوی دی قبل ان یات النبی صلی الله علیه وسلم زورتم فبشرتو ما زیر ورکړه پیغمبر علیہ السلام ته ما سره مردار دی وای مخي وای رسول دی خا کتاب تین ته نه ګورې